الرحمن الرحیم. جناب ډاکټر مشتاق صاحب او زما ډیرو خوږو درنو عزتمند استادانو ورونو او خوږو بچو السلام علیکم. لوګي دې د نامې نشم او زار دې د قلمه، لوګي دې د نامې نشم او زار دې د قلمه. استاد محترمه، استاد محترمه، خوږو بچو څنګه چې تاسو ته پته ده نن 5 اکتوبر یوم تکریم اساتذه په ټوله دنیا کې د استاد د عزت او احترام ورځ مناویږي. په دغه لړ کې نن زموږ په سکول کې دا پروګرام دی. بچو د دنیا په هر قوم کې او په هر ملک کې د استاد قدر او عزت دی او د استاد یو مقام دی. خو به حیثیت د مسلمان زموږ دین اسلام چې استاد له کوم مقام ورکړی دی نو دا په نور دینونو کې یا په نور اقوامو کې نشته. استاد اسلام چې څونه عزتمن کړی دی نو دا بل چا نه دی کړی. او بچې د دې ښکاره مثال دا دی چې زموږ خوږ نبی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم دا خبره ډېر په فخر کړې ده چې انما بعثت معلما، چې بېشکه زه الله پاک معلم را لېږلی، زه خدای پاک استاد را لېږلی. زموږ خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم هغه شخصیت و چې د هغه د شخصیت مختلف اړخونه، هغه یو بهترین او کامل انسان و، هغه یو برابر او کامل حکمران هم و، هغه یو بهترین سپه سالار هم و، هغه یو بهترین تاجر هم و، هغه یو بهترین حکمران هم و. خو بچې په دې دونو اړخونو کې زموږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم فخر په دې کړی دی چې زه خدای پاک معلم را لېږلی. بچو دا ټول انبیاء کرام د آدم علیه السلام نه والې زموږ د آخري نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم پورې دا ټول معلمینو، دا ټول مدرسینو، دا ټول استادانو دی خدای پاک خپل خپل قوم ته په خپل خپل وخت کې را لېږلي او دوی د خپل خپل قوم تعلیم کړی دی، د هغې تربیت کړی دی، د هغې تزکیه کړې ده. بچو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې زمونږ دویم خلیفه او ډېر عظیم الشان انسان و، هغه نه دا یو روایت دی چې هغه نه چا تپوس وکړو چې امیر المؤمنین تا خو ډېر لوی خلیفه، تا خو یو ډېر لوی سلطنت دی، د دنیا په لوی حصه باندې ستا حکومت دی، ستا په زړه کې څه ارمان شته؟ د دې نه پس هم ستا په زړه کې څه ارمان شته؟ نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته فرمایي چې کاش چې زه معلم یم، کاش چې زه استاد یم. بچو حضرت علی رضی الله تعالی عنه متعلق دا خبره چې هغه ویلي چې چا ماته یو لفظ وښو، چا ماته یو ټکی وښو نو زما استاد شو او زه د هغه غلام شوم. که ما خرڅوي او که ما ځان سره ساتي، د استاد د احترام او د استاد د مقام که موږ اندازه ولګو نو زموږ د خوږ نبي صلی الله علیه و آله وسلم فرمان یا د هغه د خلفای راشدینو دا خبرې دا موږ ته د دې خبرې عکاسي کوي چې د استاد څومره لوی مقام دی او څومره لوی احترام دی. بچو ډاکټر علامه اقبال هغه یو ځای کې فرمایلي چې زه د خپل استاد زنده تصنیف یم، زه هغه کتاب یم چې زه خپل استاد لیکلی. بچو سکندر اعظم متعلق دا خبر راځي چې هغه وایي چې زه خپلو والدینو د عرش نه فرش ته راکوز کړم او زه خپلو استادانو د فرش نه اوچت کړم او عرش ته ورسولم. بچو څنګه چې نن د استاد د عزت دا ورځ مناویږي نو دا خو ټیک ده چې اقوام متحده یو حکم دی یا د هغې یو فرمان دی، خو د استاد عزت او د استاد احترام دا یو ورځې سره تړلی نه دی، دا یو خاص موقع سره تړلی نه دی. د استاد عزت او احترام دا به هر وخت وي.
که تاسو کامیابي غواړئ، که تاسو کامراني غواړئ، که تاسو په تعلیم کې خپل اعلی مقام ته رسېدل غواړئ، نو بچي د استاد د احترام سره به دا کېږي، د استاد د ادب سره به دا کېږي. ځکه چې ادب او احترام دا وایي د علم لومبۍ پوړۍ ده، دا لومبۍ زینه ده چې کوم سټوډنټ کې په کوم طالب علم کې د استاد عزت نی، د استاد احترام نی، هغه قابلیت دغه په کار نه راځي، هیڅ په کار نه راځي. داسې ډېر مثالونه شته چې یو ډېر قابل انسان به وي، خو ده کې به ادب نی، ده کې به د استاد احترام نی، نو هغه در په در او خورې په سر وي. بچې په ذهن به کمزوري وي، په سبق کې به دومره قابل نی، خو ده کې به د استاد احترام وي، دنه به خدای پاک لوی سړی جوړوي. نو نن د استاد د احترام په دې ورځ باندې، د استاد د عزت په دې ورځ باندې زه وایم چې موږ دا خبره خپل ذهن کې کیږو چې که موږ په دې معاشره کې څه مقام جوړول غواړو، څه مقام ته رسېدل غواړو، نو دا به د استاد د احترام په وجه باندې کېږي، دا به د استاد د عزت په وجه باندې کېږي. تاسو وګورئ بچو چې کله زموږ خوږ نبي صلی الله علیه و آله وسلم هغه خدای پاک راولېږه او هغه یې کتاب ورکړ، قرآن یې ورکړ، نو هغه قرآن ټیچر و، هغه قرآن معلم و، هغه قرآن مدرس و، هغه قرآن تعلیم هغه صحابه کرامو ته پیش کړ. دا عربو هغه معاشره چې هغه د ځنګل یو قانون و، هلته جهالت و، هلته په وړو وړو خبرو غټې غټې جګړې کېدې، هلته په معمولي خبرو دشمنۍ په کلونو چلېدې. هغه خلک چې هغه درندګان وو، هغوی به د خانه کعبې نه بربنډ طوافونه کول، هغوی به چې کوم دی خپلې وړې ماشومان لوڼه دا به یې جمدۍ ښخولې. خو چې کله هغه معلم اعظم، هغه عظیم معلم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د هدایت هغه پیغام هغوی ته راوړو، بچو بیا تاسو ولیدل چې هغه خلکو نه څه جوړ شو، هغوی نه د هدایت سرچشمې جوړې شوې، هغوی نه د روشني مینار جوړ شو، هغه خلک هغه د دنیا لپاره نمونې جوړې شوې، هغه د اسمان ستوري او د نور په شان ځلېدل، هغه اصحاب کرام جوړ شو. دا خلک چې د مقام ته ورسېدل دا د استاد بدولت ورسېدل، دا د استاد هغه تعلیم و، دا د استاد هغه تربیت و چې هغه دې مقام ته ورسو. بچې نن د استاد د احترام په دې ورځ باندې، د استاد د عزت په دې ورځ باندې موږ له په دې خبره سوچ پکار دی چې دا استاد د موږ له د زړه وینې راکړي دي، د دې استادانو د وجې موږ که نن تاسو د استادان وینئ چې په سټیج ولاړ دي، نن تاسو دا لوی افسران وینئ، نن تاسو دا حکمرانان وینئ، نن تاسو دا لوی خلک وینئ، دا د استاد د برکته دې مقام ته رسېدلي. په دې ورځ باندې موږ هغه خپلو ټولو استادانو ته هم سلام کوو، د هغې هغه استادانو ته هم سلام کوو. نو بچې زه به د دې ورځې په مناسبت سره تاسو دا خبر وکړم چې دا خبره یاده لرئ، دا خبره خپل ځان سره په خپل دماغو کې په خپل زړه کې کېنوئ چې که ته څه جوړېدل غواړئ، که ته ځان نه څه مقام ته رسېدل غواړئ، نو بچې د استاد احترام به لومبي وي، د استاد عزت به لومبي وي. چا چې د استاد سختې ته ځان نیولی دی بیا د زمانې د سختو نه هغوی محفوظ شوي، چا چې د استاد خدمت کړی دی نو چې بیا زمانه د هغه خلکو خدمت کوي. او د استاد دپاره دا خبره ضروري ده، موږ ټول استادان یو چې استاد به رول ماډل، استاد به د خپل بچي دپاره یو نمونه وي، استاد به چې کوم دی خپل بچي ته سچایي تعلیم ورکوي نو په خپل به سچایي اختیاروي. استاد چې خپل بچی د بدۍ نه منې کوي نو په خپل به کوشش کوي چې ځان د بدۍ نه ساتي. زه بچې که تا ته وایم چې نسوار ښه شی نه دی، که تا ته زه وایم چې سګرټ ښه شی نه دی، نو پکار دا دي چې ولې زه په خپله نه کوم، که زه په خپله دغسې شکار یم نو زما خبر په تا باندې اثر نه کوي. د استاد د عزت په دې ورځ باندې، د استاد د احترام په دې ورځ باندې د استاد دپاره دا یو پیغام دی چې استاد د بچي دپاره یو رول ماډل وي. دا واړه ماشومان دا بچي استاد ته ګوري، دوی د استاد خبره فاینل ګڼي، دوی ته که استاد د خولې نه چېرته غلط ټکي مختلي دوی هغه ټکي ته صحیح وایي، که پلار ورته صحیح ټکي ښیي دی ورته وایي نه بابا ما ته استاد داسې ښودي دي. نو دا د استاد ذمه داري ده چې دی خپل ځان نمونه جوړ کړي. موږ چې کوم دی د قرآن او د حدیث سټډي وکړو، دغه عظیم الشان پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم جن مبارک وګورو، دغه عظیم کتاب قرآن مجید چې زموږ دپاره هدایت دی، د ټول انسانیت دپاره هدایت دی چې دغه مطالعه وکړو. دا قرآن صرف تلاوت نه دی بچې،
تلاوت خو ثوابونه دي هغه ضروري خبره ده چې موږ په دې ځان پیږو د دې په معنا او په مفهوم ځان پیږو استادانو سره کینو عالمانو سره کینو او قرآن مطالعه وکړو د حدیث مطالعه وکړو خپل کریکټر جوړ کړو چې د استاد کریکټر جوړ شي ان شاء الله تعالی د دې بچي کریکټر به جوړیږي چې استاد ځان جوړ کړو دا بچي به جوړیږي او دا بچي چې جوړ شي ان شاء الله تعالی زموږ ملک په آبادیږي زموږ ملک په خوشحاليږي والسلام